السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن په سوات کې د څوک سماده او یو ډېر افسوسناکه واقعه راغلی ده چې په هغې کې سیاحان چې کوم سیلګري وو هغو څه پکې جان بحق شو، څه لاپته دي او څه جمدي بچ کړي هم دي. ډېره د افسوس خبره ده چې دا نمونه واقعات ولې راځي. په دې کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې لکه ما چې څونه خلکو سره خبرې وشو نو هغه دا وایي چې د مدین AC یا د مدین پولیس یا د بحرین پولیس یا د خوازخیل پولیس یا د هغې AC یا لکه څونه چې ادارې دي په کار چې دا سیلابي لاره روانه وه نو په کار دا وه چې د دې نه مخکې اطلاع شوی او خلکو ته ویلی شوی چې دریای سوات خالي کوي، کنارې غاړې ټولې خالي کوي چې جاني نقصان ونه شي. خو د بده مرغه داسې وشو چې د بایپاس چونکې دا د سیاحانو ابتدایي یو ګیټ وی دی او دلته کې چې څونه سیاحان سوات ته راځي نو هغه دلته کې خامخا پاتې کېږي او شپه کوي، بیا په سبا باندې ملم جبې ته، کالام ته، بحرین ته، مهوډن جیل ته، دې ځایونو ته ځي. دا بدقسمته خاندان چې دی هم راغلی وو دغه ځای ناشته وکړه او بیا د ناشتې نه پس لاړو دریای سوات په غاړه باندې ناست وو. په غاړه خو نه لږ مین ته ورغلي وو خو هغه ځای داسې و چې وچ وو، اوبه نه وې نو هغه لاړو هلته کې فوټوګرافي کوله. نو دغه ځای که ستاسو خیالي یا د منګورې چې کوم دغه جوړیږي واکینګ ټریک یا د دې دپاره دا اوبه راړولې وې یا چېرته کې کم چې زمونږ کرش مافیا ده هغه باجرې والا شګو والا یا هغو کړي نو دغه دپاره بند جوړ شوی نو هغه بند چې کوم دی یو دم مات شو نو دا اوبه ډېرې په درز رالې او هغه دې لاړو موقع ورنه کړه ځکه چې هغه بند دې ته ډېر نږدې و نو د هغې په وجه باندې دا کسان چې ونه دي ګیر شو او دوی هم هغه ځای کې پناه واغسته کم چې د کرش والا د سیند کنلی او دغه ځای کې ډیری د شګې جوړ کړی، د باجرې جوړ کړی نو دوی هم هغه د شګې هغه ډیري ته ور وخاته، د باجرې هغه ډیري ته وخاته. نو دا خو تیزې اوبه وې نو هغه ورو ورو راتلې هغه شګه او باجرې ته وړه نو په دغه وجه باندې هغه چې کوم دی ټول دغه شو هغو چغې وهلې. خو په دغه ټایم کې تقریبا 45 منټ یوه ګنټه دا دغه جاري او خلکو 112 ته مې اطلاع وکړه هغه رالو هم خو د هغو سره اکوپمنټ نه و لکه تاسو که وګورئ نو هغه والا په دې عام کشتۍ کې راشي او هغه دغه بچ کوي نو هغه کسان چې کوم دی د کشتۍ ته ورمخکې شي نو هغه سیند ته ارتاو شي او هغه هم ویسي لکه هېڅوک هم لکه بچ نه کړو په دغه موقع باندې. نو اصل کې خبره ده چې اکوپمنټ ورسره نشته او دی راشي نه ورسره رسۍ شته نو خلکو نن ډېر د تنقید نشانه جوړ کړو. هلته کې په منګوره بایپاس باندې خلکو ډېر احتجاج وکړو او د دې خلاف نارې مو ووالې، د ضلعي انتظامیه خلاف هم نارې ووالې، د صوبایي حکومت خلاف هم نارې ووالې ولې چې سوات مکمل طور پر په دې ټایم کې نظر انداز دی. نو د دې یو بدقسمتي دا هم وه چې لکه دا میلمانه چې وو لکه عام طور پر ضلعي حکومت خو د په 144 لګولی دی چې څوک به د سیند کې نه لامبي، خو د دې باوجود لکه په دې باندې څه پابندي داسې نشته. ما د هغې باوجود هم خلک لیدلي چې په د دریای سوات کې لامبي هم، خو د سیاحانو دپاره داسې روکتام یا داسې دغه هم نشته چې په هغې په حوالې سره داسې وشي چې لکه هغه دغه رکاو شي. نو د بدقسمتۍ نه دغه خاندان چې 10 کسانو د سیالکوټ سره تعلق و هغه په دې کې و، بیا ورسره د 15 کسان د مردانو او یو کس وس DC کنفرم کو چې هغه مقامي دی. نو دا کسان چې کم دی 19 کسان دا ډوب شو، په دې کې 3 کسان چې دي نو هغه ژوندي بچ کړی شو، بقایا د لسو چې کم دی اطلاعات دي چې د لاسونه میلاو شوي دي د تصدیق کېږي. بقایاو دپاره به سبا بیا تلاش شروع کېږي. اوس چونکې شپه ده که تاسو وګورئ ګرانو کتونکو نو سمه موده مخکې یو څو ورځې مخکې په شاهي باغ کې هم یو واقعه راله او هغه یو کشتۍ وه چې هغه کشتۍ چې کوم ده نو هغه بچ کېدی شو نه د هغو سره لایف جاکټې وې نه ورسره بل څه ټوریزم پولیس هم په دغه ځای کې نه نو
د چا ورته خیال نه هغه انجن پیل شوی دی او دا سړی هلکې سټارټۍ په مخه باندې لګیا دی. نو د هغې سره دا وشو چې هغه تر اخره پورې چې بوت او انجن سټارټ نه شو نو بیا لو دغه نه ول د انګل د کښتۍ نه کښتۍ غاړې ته راښکوله خو بیا د هغه په بس کې نه وه. هغه تیز اوبو غرق اوبو ته بیا ور وړاندې شوه. هغې کې بچی چې کوم زنانه وې ماشومانې وې هغه د په فوټیج کې د لاس دا کوي خوشحالېږي. هغو ته څه پته وي دا زموږ د ژوند آخري سفر دی. نو په هغې کې 2 زنانه بچ کړی شوې او بقایا چې کوم دي هغه ټول مړه شو. نو دا د چا قصور دی؟ لکه ضلعي انتظامیه په کار دی چې د دې کښتو والا چې کوم اپریټران دي په هغو باندې نظر وساتي، لایف جاکټ یې ضروري وګڼي. که په ناران کاغان کې تاسو وګورئ، که په ګلګت بلتستان کې وګورئ، عطاباد جیل کې، نو که تاسو وګورئ هغه ټولو کې دا دغه باقاعده طور پر د لایف جاکټ ضروري دي. خو دلته کې بالکل پری هینډ ورکړی شوی دی، پته نه لګي چې څه وجه ده. او ما ته اکثر خلک وایي تا د دې نشاندهي مخکې ولې نه کوله. ما په یو ولاګ 2 کې ویلی هم دی خو ما هم ورته خیال نه و، زه خو صفا خبره کوم. څنګه چې دا حادثه وشو نو بیا ورته زما خیال شو. نو دا د ضلعي حکومت کار دی چې دې خبر ته د هغو خیالي د سیاحانو تحفظ لازمي دی. موږ اکثر په کالام روډ باندې چغې وباسو چې دا د 2022 په سیلاب کې دا تباه شوی دی او تر اوسه پورې وفاقي حکومت هغه جوړ نه کړ. که د صوبایي ممبرانو نه او د اسمبلۍ د قومي اسمبلۍ د غړو نه تپوس کوي نو هغه وایي چې یاره دا د وفاق سره دی. خو ما د محمود خان سره هم دا خبره چیړلې وه چې کوم پخوانی وزیر دی او دا موجوده علي امین ګنډاپور چې کوم موجوده وزیر دی د سره مې هم دا خبره چیړلې وه چې تاسو متبادل ځان له روډ جوړ کړئ په دې غر لپاسه باندې، نو تاسو ته بیا لکه دغه نه نو مشکلات نه. خو هغه سواد طرف ته اوس بالکل توجه نه ورکوي. د محمود خان حکومت چې کوم تیر هغه ختم شوی دی، د هغې نه پس سواد ته بالکل تیاره ده. د طرف ته څه ترقیاتي کارونه یا څه داسې څه نه کېږي. که بجټ کې وګورئ نو هم ډېر کم بجټ یې وله ورکړی دی. بل ګرانو کتونکو تاسو چې څومره سیاحان دي سیلګري دي هغه د شپې سفر نه کوي، ځکه چې اکثر د شپې سفر شروع شي 10 بجې 11 بجې نو هغه چې راځي د زیږون ته رارسي سیاحتي مقاماتو ته نو هغو له خوب ورغلی. که په ناران کاغان کې بل ورځ تاسو وګورئ نو ښځه خاوند چې کوم دی نو هغه ګاډی ته سیند ته غورځېدلی او ښځه خاوند پکې مړه او معجزانه طور پر د هغې یو ماشوم بچی جمدی پاتې شوی. نو داسې قسمه دغه چې کوم دی د دې نه پرهیز پکار دی. بل سیاحان چې څومره دي د خطرناک ځایونو ته ځي، په سیند کې ودرېږي، په واورې په ګلیشر کې دننه ودرېږي، نو دا هم نه د پکار د ټیک ټاک دپاره یا د ریل دپاره خپل ځوان په خطره کې نه دی واچول پکار. په فیسبوک باندې که تاسو نور خطرناک دغه ګورئ نو هغه لکه داسې خلک کوي نو هغې پسې تاسو مه ځئ. نو موجوده چې کوم دا حادثه شوي د دې ټوټلی ضلعي انتظامیه پولیس دا ذموار دي، 1122 ذموار دی، دا د دې نه اهلي ده چې دې سره اکوپمنټ نشته. او ما خو دا یو خبر نن واورېده چې 26 نومبر باندې چې کوم احتجاج شوی د پی ټي آی د کومې قیادت چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور کوو نو وایي چې وفاقي حکومت مبینه طور پر د دې هغه ریسکي او سامان چې کوم دی هغه کرینونه چې کوم دي هغې ولې نیولي دي. خو بیا هم یو خبره ده د ان ډي ایم اے څه کوي، پی ډي ایم اے څه کوي، په کار دی چې مطلب د دوی هم دې طرفونو ته توجه ورکړي. دا سواد چې کوم دی د یو سیاحتي مقام دی، لکه مطلب ناران کاغان شو، ګلګت بلتستان چې کوم سیاحتي مقامونه دي مقامات دي، نو په کار چې په دې کې اکوپمنټ پوره. نن خلکو شکایتونه کول چې د بمبارۍ دپاره هلیکاپټر راځي، وزیر اعلی پکې مطلب دی راځي، گورنر پکې راځي، نور وی آی پیان چې کوم دي څومره هغه پکې راځي. خو دغه دپاره زمونږ د خلکو د ریسکي کولو دپاره یو هلیکاپټر نشته، نه امبولانس. په کار دی چې صوبایي حکومت یو امبولانس دلته کې مطلب په رحم کې خاص کر په سیزن په مقام باندې یا هغه که وینټري د برابرۍ په موسم کې یا که مطلب دا د په ګرمۍ په سیزن کې، ولې چې پلکاو خلک دلته راځي. په اختر کې پلکاو خلک راغلی دی، لارې خو چونکې خرابې دي په هغې باندې خو بار بار کوو. خو دا بعضې مشهودونه خو داسې چې دا خو کول په کار دی که نه. پی ډي ایم اے والا چونکې دا خو یو اعلان کړی و چې یاره په سوات کې، په اپر چترال کې، لوور چترال کې، اپر در کې، لوور در کې، کوهستان کې، په دې کې د کلاؤډ برسټ او د ګلیشر ډزېدو امکانات دي. نو لہذا سیاحان دی د باران په وخت باندې چې مسلادار باران وي نو په هغې کې د سفر نه ګریز کوي. مقامي خلک دې هم کوي او دې هم کوي.
بهرحال په هغې باندې خو خلکو تقریبا سبا عمل وکړي او خلک اوس یریږي هم په باران کې سفر هم نه کوي. خو دا کومه واقعه چې راغله دا خو په دغه ټایم کې عام موسم و، لکه داسې موسم هم خراب نه و ډېر زیات. بهرحال الله ته منظوره وه. زه په دې باندې دا ویلاګ ختم کم، خو صرف دومره وایم چې هر سړی د خپله ذمہداري وپېژني. نو زما خیال دی داسې حادثات کمیدای شي. کم اکوپمنټ چې د 1122 سره نشته پکار ده چې دا دې ته فراهم کړی شي، ځکه چې کشتۍ راځي عام مقامي کشتۍ ده، نه پای کې ته څنګه ده چې بورډ وی او دغه طرف ته به ولی دا ورته ولاړ وی، په دوه پیرې کې به دا ټول کسان رسکیو کړي. نو بورډ نشته، اکوپمنټ نور نشته، رسۍ نشته او 1122 والا راځي اول خو ته هغسې ګوري چې یاره څه وکړو. هغه غریبانان نو هم حل نه ورته، بیا مجبورن چې کم دی نه کشتۍ کې کېناستو، مقامي کشتۍ کې واپسې ورالو، نو هغو څه دغه ونه کړو. ماله راکړئ اجازت، بیا به چاته میلاویږو. د الله په امان. پاکستان زندہ باد.